کله جنگ ختم شو نبی علیہ السلام د صحابه کرامو د امیر حمزه رضی الله عنه لیدل صحابه کرامو له تاسو کو حمزه رضی الله عنه ښکاری یو صحابي ورته فرمایي چې د جنگ په دوران کې مې د فلان کې ګډ خواته چې دی لیدل او لګیاو داسي خپل ځان سره لګیاوي چې الله زستا استاد رسول چې زمره ایمان کافران چې کوم طرف ته دی را بری داغه نه زه بیزاره یم اوس چې مسلمانانو ته کوم شکست ملاویږي الله د دې نه زه معذور یم مطلب اوس خو چې دی په داسې حالت کې یم نو اوس زمره ما خو دې ټیم کې چې دی نو دی عذر د وجه نه چې دی نشم میدان جنگ ته نشم وتی الله دغه عذر دی نبی رسول اسلام زر هغه ځل لاړ چې ته ګلاړو امیر حمزه چې دی شهید شي وته کې شهید چې دی پروت نو چې کله دا حالت ولیدل ډیر زیات خفا او غمجن شو سترګو یې اوښ کې بهیدلې او چې کله بیا دا دومره ظلم ولیدو وی جړل په زور نبی اسلام او به فرمایي چې یو صحابي دی فرمایي چا سره څه کپڑا نشته چې زما په دې تر باندې راواچي یو انصاری صحابي دا غسرا کپڑا وا هغه په راواچولا نو بل صحابي هغه په بلم داسې صادر راواچاو نبی رسول الله جابر رضی الله عنه جابر دا دوی ما کپړو چې دا ګرستا د پلار د پاره شو دا هم کپړه نشته هغه باندې چې خورا کړل به نبی رسول الله ورته فرمایي ما ته امید دي چې الله جل تعالی لوی مرتبه درکړي دا په دې زه خوشاله یم وبل تر د چې کوم ظلم کړی دی دې بدل به اخلم او وی فرمایي یو روایت کې راځي وی فرمایي کو صفیه رضی الله عنها چې امیر حمزه رضی الله بیبي وا دا نه خپه کېدلې او یو روایت کې راځي چې عام زنانه ذکر کړلې که زمونږ دا زنانه نه خپه کېدلې نو ستاد بدن په مخ اخکړې مې د قشن به پریخي وي چې زناور راشي دا وخت دی اخري او د مرغې راشي دا وخت دی اخري چې د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه راپاسي او ته چې دی د زناور او د مرغو د خېټو نه چې را روانې او ستا بدن جوړيږي دا به میکړې وي او دا چې دا خلک برداشت نکي او خپه وای دا سنانا بیبي به خپای نور خلک خپای ګری دا شان به چې د پریخي وي او به فرمایي چې جبرئیل علیہ السلام راغی او باندې خبر راکو چې په وړ اسمانونو کې د امیر حمزه رضی الله عنه چې هغه نوم داسې لیکل شوی دی حمزه بن عبد المطلب اسد الله و اسد رسوله چې دا د الله او د الله د رسول زمره دی په اسمانونو کې بدینوم سره لیکل شوی دی نو چې کله دا دومره ظلم نبی علیہ السلام ورته ډیر زیات خفا او غمجن شو نو نبی علیہ السلام کو فرمایي ک الله جل شانه من ته په دې قریش باندې دی اهل مکه باندې فتح نصیب کړلا نو وې د یو په بدل کې بدوی د او یو کسانو سره داسې مسلب او داسې مسلب ور سره وکړو چې عرب ورته حیران چې داسې بچا مخکې نه کړي نو چې کله د صحابه کرامو د نبی اسلام دا وسولی درا ټول صحابه کرامو دا فرمایي کومنګ هر یو کس ته الله جل شانو په دې کافرانو باندې فتح نصیب کړلا نو موږ به یو کس ته او یو کسانو سره داسې عمل کوو او داسې مسلب ور سره وکړو چې دا عرب ورته حیرانی داسې به مخکې ور سره چا کړي نه نو ابو هريره رضی الله فرمایي یو ورته کې راځي چې دا ټیم باندې نبی رسول الله د حالات کې جبرئیل السلام خدمت کې حاضر شو او د سورۃ نحل د اخري آیت